وړاندې بزي د هغې په حواله سره نن تعزیت ریفرنس ته مشران دلته ناست دي. تاسو سره به هغوی د خپل خیالاتو اظهار کوي، خپل نظر به در سره شریک کوي. تاسو ته گزارش دی چې ښه په درون نظر باندې ښه په سوچ سره یې واورئ. نو انشاءالله دا به مونږ ته فایده راکوي. خپل شهیدانو ته مونږ ټول عقیدت پیش کوو. نو زه تاسو ټیم نه علم بقاعده اول چې تاسو سره خپل نظر شریک کړي. خپل صوبایي نایب صدر اورنګزیب مشر ته خاص کوم چې راشي په د 12 مای 2007 په حواله سره تاسو سره خپل نظر شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم صوبائی صدر شاہی سید صاحب، یونس بنیری صاحب، په سټیج باندې ناست مرکزی صوبائی مشرانو او په پنډال کې ناست ضلعي مشرانو، دوستانو او ملګرو، حقیقت دا دی چې 12 مئی زمونږ دپاره یو تاریخ ساز ورځ ده. په دې ورځ د ټولو نه زیات وینه د دې سرې جنډې د خاوندانو توی شوې وه. آیا دا شهادتونه چې شوي وو نو د دې څه ذاتي اغراض مقاصد؟ اخر دا خو زموږ ایمان دی او عقیده ده چې شهید نه مري، شهید ژوندی دی، لیکن د کوم کاز دپاره، د کوم مقصد دپاره چې دوی دا خپله وینه ورکړې وای، آیا هغه انصاف، هغه مساوات هغه په دې ملک کې قایم شو؟ یقینا نه. نن تاسو وګورئ کوم حال جوړ دی په سپریم کورټ کې. مخکې خو به کارونه په پرده کې کېده، لیکن نن په بانګېدار د یوې داسې پارټۍ او د یو داسې لیډر مرسته کېږي چې یو علي وزیر صرف په خپل تقریر کې د فوج خلاف د انصاف او د مساوات غوښتنه کړې وه. نو د هغې په نتیجه کې هغه 2.5 کاله جیل تېر کړو او یو 2 ورځې مخکې چې کوم کار وشو په دې ملک کې، د کور کمانډر په کورونو باندې حملې وشوې، ریډیو پاکستان پېښور وسولی شو، په GHQ باندې حملې وشوې، په ماډل جهازونه چې دی هغه وسولی شو. دا په دې 15 کاله کې اول ځل دی چې داسې یو پارټي راوچته شوې ده، داسې یو لیډر راوچته شوی دی چې هغې دا حرکت وکړو. لیکن ګیله نه ده پکار، دا لیډر هم دغه خلکو راوچت کړی و، دا هم دغه خلکو چې دی پلانټیټ کړی وي، دا دې خلکو چې دی مطلب دا دی چې د وزارت زما په کرسۍ کېنولی وي. نه ګیله ده چا نه. ملګرو یقینا چې زمونږ پارټي دا د شهیدانو پارټي دی. دا سره جنډه چې دی دا د شهیدانو په وینه سرب جنډه دی. که په دې ملک کې د ټولو نه زیاته قرباني چا ورکړې ده، نو هغه د دې سرې جنډې خاوندانو ورکړې ده. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې نه واخله تر اوسه پورې په زرګاو د نېشنل پارټۍ، بیا د NDP او بیا د عوامي نېشنل پارټۍ کارکونانو چې کومه قرباني ورکړې وه، لیکن ډېر په افسوس سره به زه دا خبره وکړم چې نن هم هغه بېانصافي شروع ده، نن هم هغه ظلم شروع دی، نن هم هغه تفریق شروع دی چې د طاقتور دپاره یو قانون او د غریب دپاره بل قانون. دا مرګ نه ځای کېږي، دا ملک ترقي نشي کولی که چېرې داسې حالات دي، داسې واقعات دي
نو ملګرو زه ډېر زیاتې خبرې کول نه غواړم، خو به هر حال دا موږ چې نن 12 مۍ مانځو نو دا موږ ته یو درس راکوي، یو پیغام راکوي، او هغه دا چې کله د حق خبره راشي، کله د انصاف خبره راشي، کله د مساوات خبره راشي، کله د قومیتي حقوقو خبره راشي، کله د وسایلو د منصفانه تقسیم خبره راشي، نو په هغې کې بیا نشنلی سړی چې دی د مرګه نه یېرېږي، هغه بیا خپل سر چې دی هغه په تلي کې ګرځوي. زمونږ د ټولو دغه لار ده، څنګه چې زمونږ نه مخکې دا ملګري تللي دي، که داسې یو موقع راغله انشاءالله زمونږ یو ملګری به هم د شهادت نه سر نه ګرځوي. زما دا دعا ده چې الله تعالی دې دغه شهیدانو ته د شروع نه واخله تر اخره پورې چې څومره کسان شهیدان شوي دي، د 100 کسانو خو پټوال لګېدلي دي، لیکن دا ډېر کم دي. زمونږ د ټول پاکستان په سطح په زرګاو شهیدان دي. زما دا دعا ده چې الله تعالی دې هغې ته جنت الفردوس ورکړي، او یقینا ورکړی به، ځکه چې د الله په کور کې د شهید یو مرتبه ده، یو حیثیت دی، او بیا هم دا درس موږ ته میلاویږي چې موږ به انشاءالله باچا خان بابا چې کوم د حق او د سچ دا جنډه پورته کړې وه، دا جنډه به موږ ارتاوېدو ته نه پرېږدو. دا جنډه به تر قیامته پورې انشاءالله د دې سرو ټرپو د خاوندانو په لاس کې، او انشاءالله دا تحریک په مخ په وړاندې رواني. تحریک څوک ختمولی نه شي. ډېرو خلکو کوششونه کړي، انګریزانو کوششونه کړي، د انګریزانو ایجنټانو کوششونه کړي، د انګریزانو دلالانو کوششونه کړي، ډېر کوششونه شوي د دې تحریک د ختمېدو دپاره، لیکن چونکې دا تحریک دا په داسې بنیادونو باندې ایښی شوی تحریک دی چې په دې کې ذاتي لالچ نشته، په دې کې ذاتي مفادات نشته، په دې کې د اجتماعي مفاداتو، د قومیتي حقوقو، د قومیتي مساواتو خبره ده. نو انشاءالله دا زما یقین دی چې دا تحریک به تر قیامته پورې ژوندی وي. موږ به نه یو، نور به راځي، نور به راځي، نور به راځي، لیکن انشاءالله دا ملګري به دا سره جنډه چې دی ښکته ارتاوېدو ته نه پرېږدي. ډېره ډېره مهرباني، ډېره ډېره شکریه. ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 12 مۍ 2007 په دې ملک کې د هغه بدترین د ظلم، د دهشت، د بربریت هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې په دې ملک کې یو فیصله شوې وه چې چیف جسټس اف پاکستان په دې ملک ښار ته راځي او د های کورټ د بار کونسل د وکیلانو نه به خلف اخلي، چونکې هغه په زبردستۍ باندې ختم کړی شوی و. د هغې وخت امریت او نیم مارشل لا دا فیصله کړې وه او په زور باندې دا جج یې د خپلې کرسۍ نه لرې کړی و. عوامي نیشنل پارټي او په دې ملک کې او په دې ښار کې دلته د سیول سوسایټۍ ملګرو، د مختلف سیاسي جماعتونو ملګرو په شریکه دا فیصله وکړه چې د رول اف لا دپاره، د قانون د حکمرانۍ دپاره د ټول خلق په راوځي او د چیف جسټس استقبال وکړي. یاد ساتئ ملګرو، دا د چا ذاتي د یو پارټۍ د یو تحریک مسله نه وه، بلکې په دې ملک کې د رول اف لا دپاره دا خلک ټول راوتي وو چې د هغې وخت حکمرانانو دا فیصله وکړه چې چیف جسټس اف پاکستان به دې ښار ته نه راځي. په دغه ورځ باندې د نورو پارټو سره عوامي نیشنل پارټي په ډېر ګڼ تعداد کې، ځکه چې موږ ټول عمر د جمهوریت دپاره او د قانون د حکمرانۍ دپاره دې تحریک ټول عمر کار کړی دی، نو موږ په ډېر غټ تعداد راووتو. په دې ټولو خلکو کې غټ تعداد هم د عوامي نیشنل پارټۍ د ملګرو او 48 کسان په دې واقع کې شهیدان شو، چې په دې کې 40 کسان تعلق چې و دا د عوامي نیشنل پارټۍ سره و. ملګرو، دې خلکو دا شهادت د ملک دپاره ورکو، دې خلکو دا شهادت چې دی
د هغې حکمرانۍ دپاره ورکو. لیکن یاد ساتئ په دې ملک کې صرف او صرف د هغې شودا دپاره صرف او صرف ستاسو پارټي او ستاسو صوبایي صدر شاهي صاحب په سند های کورټ کې پټیشن داخل کو. او نن 14 کاله وشو چې هغه پټیشن باندې هېڅ قسمه کاروایي نه کېږي. هغه چیف جسټس د هغې شودا په برکت سره هغه بحال هم شو او د هغې نه پس هغه 3 کاله چیف جسټس پاتې شو، خو هغه هم د 12 مئی شودا ته انصاف ورنه کړی شو، بلکې د سره د دې کیس ذکر هم ونه کړو. دا هغه بدقسمتي ده چې په دې ملک کې که چېرې د 12 مئی شودا سره انصاف شوی وی او د هغې د قاتلانو تپوس شوی وی، نو شاید په دې ملک کې به د هغې نه بعد ډېرې واقعګانې چې یا به نه کېدې. نو ملګرو، موږ او تاسو که نور سیاسي جماعتونه دا ورځ مانځي او که نه مانځي، او کم از کم عوامي نیشنل پارټۍ د هغې ورځ نه دا فیصله وکړه چې تا قیامت چې دا تحریک ژوندی وي، موږ سیاست کوو، موږ په دې ملک یو، نو د سیمینار په شکل کې، کله د جلسې په شکل کې، کله د تعزیتي ریفرنس په شکل کې، او کله د قرآن خوانۍ په شکل کې، موږ به دا ورځ کم از کم یاد ساتو، دا به مانځو او دا به خپل راتلونکي نسل ته کم از کم دا ورثه پرېږدو چې د دې ملک دپاره چې کله ضرورت راغلی دی، نو د عوامي نیشنل پارټۍ ملګرو همیشه خپله سینه پیش کړې ده. تاسو وګورئ دا بره څومره تصویران دي، د دې د چا سره دښمني نه وه، دا که نن شهیدان شوي دي، دا د دې تحریک دپاره او د دې ملک دپاره، د دې ملک د امن دپاره د دهشتګردو ته ودرېدلي دي، ځان یې پرې شهید کړی دی، خو کمپرومایز مونږ نه دی کړی. زمونږ او د دغې خلکو جنګ دا دی چې مونږ په دې وطن کې په دې خاوره باندې امن غواړو. مونږ د دهشتګردۍ خلاف یو، مونږ د عدم تشدد خبره کوو، مونږ د امن خبره کوو. او کله چې مونږ ته موقع میلاو شوې ده د باچا خان تحریک چې صرف په 2008 کې په اقتدار کې راغی، نو څنګه چې باچا خان، ولی خان او زموږ سیاست د دې خبرې و چې مونږ به دلته قومي وحدتونو ته د هغې په وسایلو باندې هغو ته اختیار اخلو. د 15 کالو په حکمرانۍ کې هغه یونیورسټۍ چې هغه په 80 کاله کې نوې جوړې شوې، دومره مونږ په ایجوکیشن کې په یونیورسټیو کالجونو باندې کار وکړو، د هغې خاورې انفراسټرکچر هم جوړ کړو. سره یو طرف ته دهشتګردي وه، روزانه زمونږ مشران شهیدان کېدو، لیکن مونږ خپله د ترقۍ لاره نه ده پرېښلې. او بیا کله چې دا موقع میلاو شوه چې نواز شریف بیا وزیر اعظم جوړېدل غواړي، خو چونکې زوړ حکومت چې دی په آئین کې یو شک شامل کړی و چې د 2 ځلو نه بعد به څوک وزیر اعظم نه جوړېږي. د هغه خپل مقصد و، د پاکستان پیپلز پارټۍ خپل مقصد و. عوامي نیشنل پارټي نه د اقتدار خبره کړې ده، نه یې د عهدې خبره کړې ده، خو 15 ترمیم کې و چې زه دلته صوبایي خودمختاري وحدتونو په وسایلو باندې دغه د اختیار خبره وکړه. او هغه د پښتنو قاتله منصوبه چې د کالباغ په شکل یا نورې منصوبې وي، هغه همیشه دپاره د ختمولو خبره په 18 آئین کې شامل کړه. او د دې سره سره یې هغه رایلټي چې زموږ صوبه کوم پیدا کوي، وفاق یې اخلي، هغه صوبو ته ورکولو خبره وکړه. تاسو مونږ ته د خپلو 15 کالو او د دې نه وړاندې د 100 کالو زموږ خاورې ته د خپل نوم ورکړو. مونږ ذاتي پارټۍ څه نه دي اخیستي، خو د دې قوم په مسایلو باندې خبره وکړه. او ځکه په دې ملک کې هغه قوتونه، هغه طاقتونه چې هغه په دې ملک کې امن نه غواړي، هغه په دې ملک کې د پښتنو ترقي نه غواړي، د پښتنو په وسایلو د هغو اختیار نه غواړي، هغه راپاڅېدو او بېتها شی عوامي نیشنل پارټۍ ملګري، مشران، کارکونان دا یې د کراچۍ نه واله تر باجوړه پورې دا شهید کړو. لیکن مونږ نن هم خپله خبره نه ده پرېښې، مونږ نن هم د امن خبره کوو، مونږ نن هم د عدم تشدد خبره کوو. او یاد ساتئ چې کله پورې د باچا خان تحریک وي، مونږ به صرف او صرف عدم تشدد او د امن خبره کوو. مونږ دا نه وایو چې د دې دهشتګردۍ په شا څوک دي،
موږ دا نه وایو دا دهشتګرد څوک دی خو کم از کم هغو ته هم ځان معلوم دی او موږ او تاسو ته معلوم دی چې په دې ملک کې د دهشتګردۍ ذمهوار څوک دي هغه طاقتونه تاسو هم پېژنئ او موږ هم پېژنو په یاد ساتئ ملګرو زموږ نه تیری ختمېدی شي نه یې الیکشن یې ختمولی شي او نه یې دا بېتعاشه شوده ختمولی شي موږ به په دې میدان کې بیا هم ولاړ یو موږ به دغه سیاست کوو موږ به دا من خبره کوو تاسو سره به په ملکي صورتحال سیاسي صورتحال صوبایي صدر تفصیلا خبرو کې ما د سره مختصر د باره مې یو خاکه پیش کړه یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېر زیات د صوبایي تنظیم د طرف نه شکریه ادا کوو چې تاسو په دې ګولا ورځ چې نن د کار ورځ ده او د کراچۍ د ګوټ ګوټ نه د باچا خان مرکز ته راغلي او هغه شوده یادوئ چې هغه ستاسو زموږ وینه وه ډېره ډېره مننه बहुत ही मोहतरम